په کمال به ورسام د خدای په حکم، په کمال به ورسام د خدای په حکم، څه مرید زړه په یقین د کامل پیر یم. کامل پیر په زمانه کې میر انوار دی، زه کمبر علی یې ځکه دامنګیر یم. حق بادشاه میر انوار دی. نن څو ورځې کېږي څه کام یوه میاشته د مو پوره کېږي، څه دغه تورساري ناست دي، نه د چا بل حق باندې ډاکې چولې دپاره ناست دي، نه د چا نه څه ناجایزه مطالبه کوي. دا هغه خلک دي چې دا پاکستان کوم آیین دی هغه په مطابق خپل ځان ته د خپلې ازادۍ حق د غواړي، بل هېڅ د نه غواړي. نن تاسې سترګې وغړئ، موږ داسې ملک کې پراته یو چې هغه ملک کې هر یوه مسلک ته مکمله ازادي حاصله دی. څوک څنګه طریقې سره کومې طریقې سره عبادات کول غواړي کولی شي. حکومت ته د ما په ویره وه چې تو ډېرو اقلیتو ته ازادي خپله ویر کړې دی، او بیا د موسی دا ظلم ویلی دی چې ته د خپله سترګې غړوې، خپله په زور د خپله غوږونه بند کړي دي چې دغه خلک دغه تورساري ته نه صرف یوه مطالبه کوي، هغه مطالبه دغه دی چې موږ ته د خپل مرشد زیارت خلاص که بل هېڅ نه دی. ویلې تاسې وڅښئ، زه دغه پلیټفارم نه یو پیغام دا در کوم، بالخصوص آرمي والا ته. تاسو آرمي کې کوم پلټون کې که یو ځوان شهید شي هغه مو دپاره ډېر محترم دی. زه تا نه پوښتنه کوم، هغه شهید د ته پوره پروټوکول څه کوم ځای ته رسوي؟ یقینا هغه ځای ته رسوي چې هغه دغه خپل وطن دی. همداسې دی که نه؟ نه بیا ته خپله سوچ وکړه، لږې سترګې خلاصې کړه. دغه قبرستانونه د څه نن ما ورته چې د امجد مرشدانو کې دفن دي، یو دوه سده د پردې ځمکه نه دی، موږ خپل حق دته نه غواړو، بل هېڅ دته نه غواړو. څو مړي اوسه پورې پردیو ځمکو کې نه دي دفن کړي، خپلو ځمکو کې دفنوي. نن مو پرزور مطالبه کوو دغه حکمرانو نه چې نن ته حکومت په کرسۍ ناست یې، د ما په ویره وه چې ته بل چا نه یې کېنولی، اندمو کېنولی، دغو ناستې جامې کېنولی. دا نن څه په روډ باندې راوتي دي، حکومت ته دا نور خلک نه دي، غیر خلک نه دي، دا یې تو خپل خلک دي. همدغو ته سپورټ کوئ چې ته نن پارلیمنټ کې ناست یې. نن د دغو ټولو نه دغه مو پرزور مطالبه کوم، سوالات ته نه کوم. ویلې وکړم سوال، خپل حق یې زه تا ته څنګه سوال وکړم. نن راشه ما سره دلته کښېنه، ما ته خپل حق راکړه. که بیا ته د مصابر امتحان خلې خو یاد وساته، مو اوره پورې پر امن یو، څو پورې ته پر امن یې. که دغه قوم تو خپله خراب کړلو، تو خپله دغه امن پیمانې ورته لبریسې کړلې، صبر پیمانې ته ورسره لبریسې کړلې، یقین وکړه چې بیا به ته پارلیمنټ کې حیران وي چې اوس زه دا څنګه سمبال کوم. نن ته دلته راشه، نن دغه ټولو تورسارو موجودګۍ کې موږ دغه ټول خلک د تا نه دغه پرزور مطالبه کوو چې سر تر سره د مو غاور وغواړه. هسې نه چې بیا یو کچا پخه نه، کراچۍ کې ته ونې حیران وې چې دغو خلکو سره زه اوس څه وکړم، اسلام آباد کې ته حیران وې، پېښور کې ته حیران وې، کورمې کې ته حیران وې، تیرا کې ته حیران وې. بیا به صرف دغه تورساري روډونو ته نه راوځي، خپلو ښځو بچیو سره به راوځي. هغه وخت به بیا تا ته ډېره ګرانه شي. خو نن تا سره وخت دی، څو پورې مو پر امن یو، تاسې د فیصلې وخت در سره دی. مو د صبر پیمانې ما لبریزوه، کنې مو د هغه حیدر قرار منونکي یو چې هغه بیا خپل حق غوښتلې دپاره هر یوه میدان د خیبر میدان جوړولی شي.
کدو مو د کربلا حسین منون کیو اغا صابر وو مو صابر یو څو پرې مو د صابر صاحب خپل حق مطالبه کوو رب کوو خو بیا یاد وساته کربلا کې یو داسې لیډر هم موجود دی چې نه د عراق فوجیان څه خلف خلي د علمدار زیرات کې خلي هغه علمدار به بیا تا ته وښیي چې دغو میدانونو نه د مو تا ته څه جوړو که د ما سره دغو خبرو اتفاق وي ما سره د دغو نارو جواب ما ته راکړئ نعره تکبیر نعره رسالت